اسٹیج باندې تشریف فرما ډېر لوی مشایخ چې په هغې کې موږ هر طرف ته ګورو هر شیخ ته نو زموږ په سترګې په کتو باندې یخېږي ځکه چې د ابتدا نه والي د قاعدې او د ناظرې او د حفظ نه تر آخره پورې دغه سلسله او بیا زموږ د تصوف او د سلوک د سلسلې مشران هغه په سټیج باندې تشریف فرما دي. مسلمانانو ورونو نن که موږ او تاسو خبرې وانه ورو صرف د دې حضراتو دیدار وکړو او د دې سترګو ته بیا وګورو نو امید لرم چې مجلس نه واپس ځو الله جل جلاله به زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. حضرت شیخنا و شیخ العلماء و شیخ الصلحاء ډېر لوی هستی شیخ ابن شیخ چې هغې نن په دې سیمه د ناوګۍ په ځمکه باندې تشریف آوري فرمایلې ده. یو لوی اجتماع د قرآن کریم د ختم په سلسله د هغې انعقاد شوی دی او هغې ته به خطاب کیږي. هغې به ډېرې ښایسته ښایسته خبرې د ملغلرو په شان هغه زمونږ او ستاسو وړاندې ږدي. مسلمانانو وروڼو موږ او تاسو له څه پکار دي چې موږ د حضراتو یوه خبره هغه محفوظ کو او بیا د الله جل جلاله نه وغواړو چې رب ذوالجلاله موږ له په دې باندې د عمل توفیق راکړه. لکه څنګه چې ماشومانو طالبانو قرآن کریم حرفن حرفن آیتن آیتن سورتن سورتن ناظره او په حفظ باندې هغه ولوستو نن د هغې په سر باندې د دست شفقت کې ښودو دپاره حضرات راغلي دي. زه وړاندې نورې خبرې کول نه غواړم خو دعوت ورکوم داسې الفاظ مې خولې له نه راځي چناو د الفاظو نشم کولی چې په هغې دعوت ورکم خو فیصله مې دا وکړه چې د حضرت مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه الله دې ورله عمر دراز نصیبه کړي د هغې یو څو شعرونه په هغې به حضرت له دعوت ورکم. حضرت وایي شراب معرفت پی ہے شراب معرفت پی ہے ہمیں سنت سے ہے الفت شراب معرفت پی ہے ہمیں سنت سے الفت ہمیشہ اس کی زلفوں کو سنوارا تھا سنواریں گے. اور بیا وہی نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم نہ بکتے ہیں نہ چکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم نہ بکتے ہیں نہ چکتے ہیں. بڑی محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا سنائیں گے. ہمارے رہبر و قائد وہ دیوبندی اکابر ہے ہمارے رہبر و قائد دا پسٹیج کی تاسو تحکاری پا ہر طرف باندے ہمارے رہبر و قائد وہ دیوبندی اکابر ہے. منتب دیر فخر دے جنہوں نے شرک و بدعت کو مٹایا تھا مٹائیں گے. کفن بردوش رہتے تھے مگر شب خیز راتوں میں کفن بردوش رہتے تھے مگر شب خیز راتوں میں چراغ عشق رونے سے جلایا تھا جلائیں گے. دعوت ورکوم دعوت خطاب خپل شیخ خپل مرشد خپل مربی مراد زما پیری طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا شیخ اعزاز الحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ چراشی اور خپل زرین و خیالات و اظہار حق فرمائی. حضرت شیخ سے